ګرانو کتونکو په پیښور کې یو ځل بیا په جرایمو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. په 22 فروری په یو ورځ باندې پیښور کې 3 کسان مړه شوي دي، قتل شوي دي. د رهزنه چې کوم دي هغه هم 2 واقعیات ریپورټ شوي دي، یو پکې پولیس مقابله هم شوې ده. څه ډېر واقعیات به داسې چې د هغې به اف ای آر نه درج شوی یا به موږ ته د هغې انفارمیشن تر اوسه پورې نه رارسېدلی، خو چې ما ته کوم اوسه پورې په د 22 تاریخ 22 فروری کوم انفارمیشن دی نو هغه دا دی چې پهلنۍ واقعه د اشنغرۍ تاڼې په حدود کې نمبر 1 سکول مخې ته شوې ده. د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول نمبر 1 د اردو اس اس ته دلاور خان خټک دا د کوهاټ ته او دی اوسېږي دلته په حیات آباد کې. د سکول چوټۍ نه چې پس چې دې څنګه د سکول نه راووتل نو مسلح کسان رالل، په ده باندې ډزې کړي دي، دی مړ دی، ملزمان تښتېدلي دي. پولیس وایي اوسه پورې د ده ورسا په چا باندې داویداري نه ده کړې. پولیس وایي کله چې راشي او په چا داویداري کوي نو بیا به د هغې خلاف اف ای آر هم کېږي او وجه هم هله پته لګي. دویم د قتل واقع چې کوم ده هغه د ناصر باغ تاڼې په حدود ګل آباد کې شوې ده، چرته چې جاوید ولد دوست محمد دا د افغانستان دی او سی په ګل آباد کې د ناصر باغ تاڼې پولیس ته ویلي دي چې دی او د ورور باز محمد چې عمر تقریبا 45 سال دی، دی وایي دا دواړه وروڼه تلي د سودای راوړه د بازار نه چې کله دی په لاره کې را روان وو نو په دې یو رشته دار دی حنیف وایي ارالو او په دې باز محمد باندې ډزې وکړي. باز محمد مړ دی. پولیس بیا هغه ټایم کې حنیف الله ته وایي تښتېدلی دی، بیا پولیس کاروایي کړې ده، بیا د حنیف الله ملزم چې کوم دی د چا خلاف چې د قتل اف ای آر شوی دی هغې ګرفتار کړی دی. د حنیف الله وینا دا ده چې یاره دی خو د کله د مړي نه خبر شو نو دی لاړو هلته دواله او هلته پې دعوه وکړه او بیا پولیس رالل دی ګرفتار کو. د مودی چې کوم دی د وجه چې کومه یاده کړې ده د خپل د ورور د قتل نو د ویلي چې د دې د حنیف الله سره 2 لاک ډالر چې کوم دی د هغې تنازع ورسره را روانه ده. پولیس وایي مزید تفتیش هم روان دی. د قتل درېیمه واقع چې کوم ده هغه د مطرې تاڼې په حدود مسلم آباد کې شوې ده، چېرته چې علاالدین نومي کس پولیس ته ریپورټ درج کړی دی چې د 2 میاشتې پهله واده شوی و، د سرکاري ملازم دی. دی وایي د کور والا په کور کې یوازې وه او د تلي ډیوټۍ دی وایي چې زه کله رالم نو د ښځه چې کوم ده هغې ځان له پرتواخې ځان له په مرۍ کې اچولی او ځان یې په کیسه راځوړن کړی و، مطلب خودکشي کړې وه. پولیس وایي د لاش هم په پوسټمارټم دپاره لیږلی دی او دغه موقع چې کوم ده د هغې نه ټول شواهد را یوځای کړي دي. پولیس وایي په دې کیس کې به مزید دریافت هم کېږي، مطلب تفتیش به کېږي چې اصل حقایق څه وي نو زه به انشاءالله بیا هغه تاسو سره شیر کوم. بل د رهزنۍ چې څنګه ما خبره وکړه نو د ثناء الله نومي کس دی، د ناصر باغ تاڼې پولیس ته ویلي چې دا د جمعه خان کلي اوسېدونکی دی. ثناء الله پولیس ته ویلي دي چې د خپلو رشته دارانو کره تللی او هلته نه 1,60,000 روپۍ د هغې نه راقرض کړي او بیا خپل کور ته را روان په موټرسایکل باندې دی. چې کله دغه پښتون باغ ته را رسېدلی دی نو دی وایي په بل موټرسایکل باندې هم 2 رهزنان راغلي دي، په ګن درولی دی، په ګن پوینټ باندې یرغمال کړی دی او د ده نه اغوښتي دي تقریبا 1,60,000 روپۍ او دې نه پس رهزنان تښتېدلي دي. د رهزنۍ بله واقع چې کوم ده هغه د اشنغرۍ تاڼې په حدود کې شوې ده او دا ډېر مطلب عجیبه شانتې واقع ده. عجیبه ورته په دې کې په دې وایم چې یو زنانه د هغې په دې کې ډېره زیاته بهادري کړې ده. دا سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی هغه هم زه کوشش کوم چې تاسو ته وښیم، په هغې کې به تاسو ووینئ چې د اشنغرۍ تاڼې په حدود کې په رڼا ورځ باندې یو زنانه په یو کوڅه کې روانه وي، په دې دوران کې یو شوکمار راشي او د هغې نه موبایل وتښتوي. دې زنانه نه چې څنګه دا موبایل وتښتوي نو دا زنانه ورپسې بالکل د هغه شوکمار نه هم تیز دی ورپسې منډې وهي، بیا دا شوکمار را کابو کړی دی دې زنانه په خپله نیولې دی او بیا پولیس ته حواله کړی دی. پولیس وایي ای دا شوکمار چې کوم د زنانه ورته حواله کړی دی نو د زنانه موبایل هم ریکور کړی دی او پولیس وایي د هغه نه مزید تفتیش هم روان دی چې یار د سره نور څوک وارداتونو کې شامل دي. پولیس مقابلې خبره چې تاسو ته ما وکړه نو د پشتخرې تاڼې پولیس او د رهزنانو په منځ کې د فایرنګ تبادله شوې ده. په دې فایرنګ تبادله کې پولیس یو شوکمار په زخمی حالت کې نیولی دی او د هغه بل ملګری چې کوم دی تښتېدلی دی. پولیس وایي دی د زخمی شوکمار طبي امداد دپاره هسپتال ته رسولی دی، وایي د ده نه تماچه هم ریکور شوې ده او د ده نه سنیچ شوی موبایل هم ریکور شوی دی. پولیس وایي د ملزم چې کوم دی د هغه ملګري نوم هم اخیستی دی کوم چې د سره وارداتونه کوي او د موقع باندې هغه ونه تښتېدلی دی، د هغې تلاش چې کوم دی پولیس شروع کړی دی.